چې انسان باندې رمضان المبارک راشي او دې دا رمضان کې په الله باندې ځان اونو بخي په دې کې ته د سیاست په خبرو کې د ځان مړ کړ یرجی پلان کې بر شو پلان کې ښکته شو. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مؤمنانو ما په تاسو باندې روزې فرض کړې دي کما کتب علی الذین من قبلکم، مانا سرنګ چې مې مخکې ستاسو نه په خلکو باندې کړي دي. او کله چې با د روزې دوران شو د روزې میاشت په شروع شوه یا د روزې میاشت په شروع کېده په سبا نه به روژه وه، نو د نن نه به نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه را جمع کړه او خطبه به ورته وفرمایله. لیکن زمونږ په دا معاشره کې داسې شی نشته، نو موږ داسې ترتیب کوو چې د جمعې په ورځ باندې چې د شعبان کومه اخیرې جمعې او بیا دویمه جمعه په رمضان المبارک کې راځي، نو په دا لومبۍ جمعه کې استقبال رمضان باندې خبره کوو چې د رمضان المبارک تیاری به څنګه کې. رمضان المبارک را روان دی، موږ مؤمنانو مسلمانانو له څه پکار دي؟ ځکه چې په صحابو به دا روجې راتلې نو گویا په موږ چې څنګه اختر راځي خوشحالېږو، داسې به هغې روجو ته خوشحالېدل. یا صحابه به شپږ میاشتې مخکې په دا انتظار و چې روجه را باندې را روانه ده. ځکه قرآن کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان المبارک دا میاشت داسې مکرمه میاشت ده چې د دې انتظار آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله کړې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په خپله باندې روجې ته انتظار و چې روجه به کله راځي. و صحابه دغه رنګې چې رمضان المبارک براته د رمضان المبارک نه به تیاری مخکې داسې کو چې ټولې بسترې او سامانونه به راوړو په مسجد کې به وغورځو. زما محترم، لیکن دا یو میاشت داسې میاشت ده زما محترمو چې دا سیزن دی د نیکو سیزن دی. الله وایي یو فرض زما محترمو او یو فرضو باندې بدلوم، نفل دله گویا په فرضو باندې بدلوم، سنت دی په فرضو باندې بدلیږي، تهجد دی په فرضو باندې بدلیږي، یو سجده دی په اویاو سجدو باندې بدلیږي. داسې میاشت ده زما محترمو. نو د دې انتظار به صحابو نه کړو زما محترمو. او زه اکثر یو مثال ویم تاسو دغه لپاره توجه کوئ. یعقوب علیه السلام له الله 12 زامن ورکړي. قرآن کې الله فرمایي انی رأیت 11 کوكبا، پلاره خوب یې لیدلو ما 11 ستوري ولیدل. پلار ورته جواب کې دا ستا دا 11 سرونه دي، 11 دغه ویو دا یوسف علیه السلام 12. الله یعقوب علیه السلام له 12 بچي ورکړي. نو دغه رنګې الله تبارک وتعالی امت محمدیه له 12 میاشتې ورکړي دي. ټول څوک سره سبحان الله وایي. ځکه قرآن کې الله فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12. الله وایي ما 12 میاشتې پیدا کړي دي په کال کې. نو بیا په دغه 12 زامنو کې په ټولو کې ښکلی او بابرکت انسان یوسف علیه السلام و. نو دغه رنګې په دا 12 میاشتو کې په ټولو کې ښکلی میاشت رمضان ده او بابرکت میاشت رمضان ده زما محترم. بیا په دغه 12 سرونو کې چې دی خطا او ګناه وکړه، رور سره دوکه وکړه، د دغه یوسف علیه السلام په برکت باندې پلار د دې ګناه دوکه او دروغ معاف کړل. دغه رنګې به الله تبارک وتعالی د رمضان المبارک په میاشت باندې د تیر شویو 11 میاشتو دوکه دروغ او ګناهونه معاف کړي. ټول څوک سره سبحان الله. بیا اخیره کلمه وایم چې دغه یوسف علیه السلام په برکت باندې په دا ټولو باندې اعلان جنت وشو. نو دا رنګې د رمضان المبارک په برکت باندې به په موږ باندې اعلان جنت کېږي. ټول څوک سره سبحان الله. مثال ذهن کې راغی که نه؟ دا داسې بابرکت میاشت ده. وایي د دا میاشت لپاره ابتدا کې چې ته وې په ما رمضان را روان دی، نو تیاری پکار ده. ځکه نبی علیه السلام دعا کړې ده او خیرې هم کړې دي. خدای چې پچا باندې رمضان المبارک راغی و د په دا رمضان کې په الله باندې ځان اونه بخو، نو خدای ته تباه کو هلاک کا. نو چې د پیغمبر دعا قبلېږي چې څنګه دعا قبلېږي زما عقیده ده او زموږ ستاسو عقیده ده. انس رضی الله تعالی عنه مور راوسته یا نبی علیه السلام اعلان وکړه، ځکه ماشومان نارینه اولاد خو د نبی علیه السلام نو اعلان وکړه داسې څوک شته چې ماله ماشوم راکړي زما د خدمت لپاره. نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنه لاړې
او خپل خزه ته ام سلیم رضی الله تعالی عنها چې دا انس رضی الله تعالی عنہ دا د ابو طلحه میرانه زوی ام سلیم رضی الله تعالی عنہ خپل زوی ورته وی خوخه دینه چې دا انس نبی اسلام له خدمت لپاره ورکم او ورته ولې نه زه خوشالېږم دا به لازمون د لپاره د شرف او د سعادت خبرې دا به زمونږ د لپاره د خوشبختی او د نیکبختۍ خبرې چې زمونږ زوی د محمد رسول الله په خدمت کې راشي او زمونږ بچي ګودې نبوت والا غېږې ته ورپرېوځي انس یې رونیو د محمد رسول الله دربار ته راوستو ورته ور وغورځو د الله رسوله دا مونږ ستا ته وقف که دا ستا بچي د ستا د خدمت لپاره اوس ګویا نبی اسلام مبارک ورته دعا وکړه انس فرمایي وی خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین ما د نبی اسلام مبارک 10 سال مسلسل خدمت وکړو بیا ما ته نبی اسلام دعا وکړه اوس دعا ویم چې دعا د پیغمبر قبلېږي نو خیرې هم قبلېږي ما ته نبی اسلام دعا وکړه انس الله دې په مال کې رزق کې عمر کې اولاد کې برکت واچي وي قسم دې دا دعا داسې ولګېده چې په ټولو کې اخري صحابي زوم الله دومره عمر راکړ چې قسم دې چې 100 کالو ته ورسم لیکن زما په سر کې سپین نور راغلی او غاښونه مې نو پرېوتل ټول څوک سره سبحان الله د عمر دعا خو داسې ولګېده و د رزق خبره کوم و چې نبی اسلام وی چې الله دې رزق وسیع درکړي وی د خلکو باغونو به په کال کې یو پیره میوه کول او زما دې به په کال کې 2 پیرې کول ټول شک سره سبحان الله دعا لګېدلې وه او د بچو دعا یې چې وکړه وی زه جمدیم لا الحمدلله 98 مې بچي مې دي 98 دوه کم 100 اولاد مې دي لوستو لا پته نه لګي چې څومره دي دومره برکت وکړي بابا نو ما وی څنګه چې د پیغمبر دعا قبلېږي داسې خیریم قبلېږي بیا د نبی اسلام د خیري څه چې د نبی اسلام د غلامانو خیري قبلېږي ته خو د بیا د نبی اسلام یاد او چې نبی اسلام چاته خیري کو چې خدای هلاکي کا نو قسم بالله قسم د منبر نه خورم چې قیامت سبا کې دي چې خو چې ترکمه پور هغه خیري نه لګېدل هغه انسان باندې د محترم قیامت نشي راتلی ښه دا زموږ استاد عقیده ده چې انسان باندې رمضان المبارک راشي او دې دا رمضان کې په الله باندې ځان اونو بخي پدې کې ته د سیاست په خبرو کې د ځان مړ کړ یره جی پلان کې بره شو پلان کې ښکته شو سره د خپل نفس او د خپل ځان فکر شته چې رمضان المبارک غوندې مقدسه مطهره منوره ارفعه عظیمه میاشت په تا را روانه ده او په دا میاشت کې ته په لوړغو کې او په موبایلو کې په میډیا کې په دروغو کې ارامتوبونه کې تېر کې زما محترمو نو تا ته به د محمد رسول الله خیري بیا نه قبلېږي سلام